درمن کوتونکو دا وخت چې کوم دی نو دا تیمرګره ده او تیمرګره خول دی او کوم چې د بازار نه تېر شوی دی بایپاس نه په مخه سیند ته وته او دلته په تیمرګره کې بیوټیفیکیشن پروګرام شروع شوی دی دا خوبصورتي ورکوي او دا خول چې کوم دی نو په دې باندې کوم تجاوزاتو نو هغه مسمار کړه لګیا دي 150 فوټ او دا بلډینګ هم د هغه تجاوزاتو ښکار دی تاسو ګورئ چې ډېر لوی بلډینګ جوړ شوی او اوس چې کوم دی نو په دې باندې دا کسان لګیا دي ماته یې پلکونو باندې دغسې یې ښکاره شوي دي او دغه حال دی د ورته چې کوم دی نو دغه لګیا دی او دا بلډینګ چې کوم دی نو دا ماتېږي دا هم په تجاوزاتو کې راغلی دی او په دې پروګرام دا دی د حکومت چې په دې خوړ باندې چې کوم دی نو یو طرف ته او بل طرف ته روډ ورکوي پارک ورکوي او په منځ کې به چې کوم دی نو خوړ بهیږي دا هغه پروګرام تحت چې کوم دی نو تیمرګره بیوټیفیکیشن په نوم باندې دا انکروچمنټ شوی دی همدغه بلډینګ چې کوم دی نو دا لګیا دی ماتېږي زیاتره خلک چې کوم دی نو هغه د دې غندنه کوي چې یاره لکه پکار دا و چې کله دا جوړېدل په هغه وخت کې چې کوم متعلقه ذمه دارو ټي ایم ایز کم افسرانو یا مطلب دا چې د اریګیشن ډپارټمنټ کم کسانو پکار دا و چې هغوی په هغه وخت کې چې کوم دی نو لکه دا څیزونه منې کړی وي او د دې د ودانو کولو اجازت چې کوم دی نه یې ورکړی خو د بدقسمتۍ نه په هغه وخت کې اکشن نه دی اخیستی شوی او څه زیاتی خو خلکو هم کړی دی چې خپل دوکانونه خپل بلډینګان او دا چې کوم دی بهر راایستلي دي د مخکې نه پکې کار پارکینګ نشته د دې وجې نه د ټرافیک جام مسلې هم وي بهرحال یو مسله ده او تیمرګره کې شروع شوې ده ګورو چې نتیجې چې کوم دی نو دا څنګه راوځي خو فعلا چې کوم دی دا بلډینګ نو تاسو ګورئ دا تباهۍ سره لګیا دی مخکې او بره هم خول چې کوم دی هغه والی شوی دی زیب ایډوکیټ سابقه سیټي ناظم تیمرګره نن تاسو ته مخاطب یم څنګه چې تاسو ته پته ده چې د بیوټیفیکیشن په نوم باندې په تیمرګره کې د خلکو استحصال روان دی موږ د بیوټیفیکیشن خلاف نه یو تیمرګره دې ډیولپ شي دا دې ښایسته شي موږ د دې دپاره جدوجهد کوو خو د بیوټیفیکیشن په نوم باندې چې کومې پیسې راغلي دي په کالجونو باندې په دیوالونو کم ټایل لګي په ګریډ باندې کم ټایل لکاڼو لګي بیا د هغې نه علاوه دلته چې په تیمرګرې خول چې کم انکروچمنټ خلاف اپریشن روان دی چې دلته موږ یو روډ وباسو دلته نکاسیاب دپاره یو نالۍ وباسو نو بالکل نه وباسي خو زه د دیونه دا تپوس کوم چې دلته مین روډ چې دی دا 40-50 فوټ دی او دلته په تیمرګرې خوړ کې دننه دیو 120 فوټ روډ ویستل دا د نه منلو خبره ده ځکه چې یو طرف ته دیو د خلکو ته پیدا ورکوي روډ کولاوي خوړ کې لار کولاوي یا ټیک تا موږ منو خو بل طرف ته د خلکو روزګارونه د خلکو کورونه د خلکو مارکیټونه پلازې مسمارول هغه بې روزګاره کول نو آیا دې کې خلکو ته پیدا ده او که نقصان دی موږ تیمرګرې خلک ته ټیک دی بیوټیفیکیشن دی هم وکړي خو زموږ د تیمرګرې د خلکو غټه مسله د سکوبو ده موږ ته پاکې اوبه نه میلاویږي زموږ د نالو د کډرو مسله ده زموږ د صفایۍ مسله ده زموږ د صحت او د ایجوکیشن مسله ده زموږ د بجلۍ مسله ده زموږ د ټریفک مسله ده زموږ داسې ډېرې مسلې چې هغه په پریارټي بیس حل کول پکار دي دیو راغلي بس یو طرف ته د بیوټیفیکیشن په نوم باندې د خلکو استحصال کوي خلک بې روزګاره کوي زه د پی ټي آی نه دا تپوس کوم چې تاسو خو چې موږ خلکو له روزګار ورکوو خلکو له به نوکرۍ ورکوو خلکو له به کورونه ورکوو راشئ ته د پلازو ته وګوره دا خو چې ډېر پاسمانده علاقه دی د مختلفو افاتو شکار دی په لږ ټایم کې ډېر ترقي وکړو د خلیجو مالکو په پیسو باندې او بیا تاسو راځئ د خلکو د پلازې او مارکیټونه مسماروئ خلک بې روزګاره کوئ آیا د دې خلکو دپاره بې روزګار خلکو دپاره تاسو بندوبست کړی دی روزګار آیا تاسو د دې څه معاوضه ورکړې ده نو دا چې د قام پسې ملنډه ده دا زیاتې دی موږ د بیوټیفیکیشن بالکل خلاف نه یو خو چې د بیوټیفیکیشن په نوم د خلکو استحصال کېږي دا ظلم دی دا زیاتې دی موږ به د دې خلاف خبره کوو په دې باندې افسوس کوو شکریہ بسم الله الرحمن الرحیم زما نوم انوار الدین دی د تیمرګرې بازار د تاجرانو مشر یم هسې خو موږ ته د بیوټیفیکیشن په نوم باندې خبره کېږي هغه به کم بخت وي چې هغه ته به خپل کور ښایسته کوي او هغه به انکار کوي چې زما دا نه دی منظور خو لیکن په دې نوم باندې زمونږ معاشي قتل چې کومه روان دی او کېږي یا د 60-70 سالو دوکانونو دلته په دې ځای باندې ځکه چې موږ په 1960-61 کې چې کوم دی نو دا ریاست ختم شوی دی موږ ته د څه قسم چېرته څه لکیره نه ده راښکې شو
نه څه نښه راته نه دی ښودی شو چې دا د حکومت ځای دی دا د خوړ ځای دی نو مطلب دا دی چې که څه شی مونږ ته ښکاره شوی او مونږ څه کړی نو مونږ مجرمانو خو لیکن مونږ ته دغه کرښه نه ده راښکې شو د دې نه مخکې سرمد سلیم یو ډي سي راغلی و په 45 فوټ باندې زموږ سره خبره کړې وه او مونږ ورسره اګري شوي وو چې ټیک ده 45 فوټ هېڅ خبره نشته لیکن اوس موجوده انتظامیې داسې یو ناروا ظلم وکړو چې په د شپو په شپو باندې لکه یو دکان کې خو مال چې پروت وي نو هغه شګه نه چې ته به په لوډر باندې چوته کوې او دغه ته به یې ورته دی ډمپر ته دا خو یو ډبې راټولول به غواړي په کاټنو کې به یې خوده غواړي د یوې ګنټې په نوټس باندې زما دکانداران راواخیستی شو او په هغو باندې ځګونه خالي شو د هغوی د لکاو روپو د کروړاو روپو املاکو ته نقصان ورسېد نو دا خبره غلطه ده چې موږ د دې شي خلاف یو خلاف نه یو لیکن کم شی چې زمونږ سره شوی نو په هغې باندې پکار وه چې زمونږ سره تل وی بله دا ده چې پکار دا وه چې دوی مونږ له څو ورځې مخکې نوټس را کړی وی موږ په دې ټایم کې نو چېرې مونږ هېڅ ونه لیده چې یا روډ جوړېږي یا بله څه داسې مسله شته نو موږ له به یې نوټس د میاشتې 2-3 ور را کړی وی چې هلکه تاسو چې کوم دی کم از کم د خپل دوکانونه سیف کوئ نو موږ به خپل دوکانونه سیف کړی